صاحبانو صلح حدیبیہ پدې باندې دا غټ غټ آسان ټکی زرا اخلماو اچھا خبره په لنډو الفاظو باندې د غټو قصه کوشش کوم چې ستا په ذهن کې کېنوم. ګوره شپږم کال د هجرتو، شپږم کال حضور صلی الله علیه وسلم چې مکی مکرمه نه هجرت وک مدینه منوره ته، شپږ کال پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې تیر کړ. شپږ کال صحابه مبارکان اهل بیت علیهم السلام او حضور مبارک په خپل انده شپږ کال د بیت الله شریف دیدار نه محروم، شپږ کال د بیت الله شریف طواف نه محروم. آغا وطن چې د چا پیدایشي وطنی، د چا د پلار او د مور د اوسېدو وطنی، چا ابایی وطنی، چا هغه وطنی چې ټول بچپن په هغې کې تیری، ټول ځواني په هغې کې تیری او بیا ته هغې نه مجبورۍ په بنیاد باندې راوځي. شپږ کاله په مدینه منوره کې صحابه کرام داسې وږي او تږي د بیت الله شریف په دیدار باندې و چې خدای پاکه د ستا د طرف نه به کله نصرتي، کله به د بیت الله شریف طوافي، کله به د بیت الله شریف هغه دیدار او هغه نظارې رسول الله مبارک سره به کله صفا و مروای، کله به عرفاتی، کله به مزدلفی، کله به حجر اسود ښکلولی. شپږ کاله صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا په مدینه منوره کې تیر کړه. امام بخاری او داسې نور چې کوم سیرت کتابونه د سیرت حلبی او سیرت ابن هشام او اسد الغابه فی معرفت الصحابه او داسې ډیرو کتابونو هغه خلاصه زارته بیانوم. امام بیهقی داسې نور کتب دي د احادیثو. شپږ کاله چې کله پوره شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم، امام بخاری سیاست و حدیث دی سیرت حلبی وغیرہ روایت کړی، نبی علیہ السلام خوب وکات، خوب یې وکاته او دا یاد لري خوب دا د انبیاء وحی یو خو زما استا خوبی دا زما استا خوبم کله کله دا د مبشرات نه، مبشرات یعنی خوش خبری نه الله جل جلاله طرفنا زما استاد سره په مستقبل کې یو کار کیږي نو خدای پاک موتا خوب په ذریعے باندې خبر کا. خو خوب د انبیاء دا وحی دا د الله جل جلاله طرفنا دا د الله جل جلاله طرفنا پیغام دی، دا د الله جل جلاله طرفنا حکم دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خوب وکاته چې خدای پاک جل جلاله په خوب کې دا سیز اورولې ده چې حضور مبارک او د حضور مبارک صحابه دا عمره تروانی او احرامونه یې تړلي او طوافونه وکا او مکه مکرمه ته داخل شي او څوک د خپل سرونو حلق وکا مکمل اختلری کول ته حلقي او څوک د خپل سرونو قصر وکا، قصر لګ لګ کمول دواړم جایز دي، حلقم جایز دی، قصرم جایز دی، حلق بهتر دی. نو دی وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوب کې دا خبره ولیدا چې کله حضور مبارک راکې ناسته صحابه کرامو ته فرمایل په یو حدیث کې دا سه راځي چې حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایل چې احرامونه او تړې ټول چې څومره او مونږ بزو عمره په نیت باندې بزو بیت الله شریف لا هغه بیت الله شریف چې مونږ او تاسو یې شپږ کال په انتظار باندې یو مونږ خپل وطن پاتې شوایو، ډېر صعوبتونه او ډېر مصیبتونه او ډېر تکلیفونه مونږ التم برداشت کړ، مدینه منوره کې هم برداشت کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام احرام وتاړه. په یو حدیث مبارک کې راځي 1500 صحابه، په یو حدیث مبارک کې راځي 1400 صحابه. نو دواړه احادیث په خپل ځای باندې صحیح دي چې کله حضور مبارک سره ابتدا کې د 1400 صحابه لیار کې صحابه کرام اور سره ملاو شنو بیا ترنا 1500 صحابه کرام جوړ شو. خو په صلح حدیبیه کې التا 1500 صحابه کرام یو نیم زر صحابه کرام پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په مدینه منوره کې احرامونه اتړل عمره په نیت باندې. او دا یاد لري 9 میلا
دا خبرې زرته ټولې د قرآن او حدیث بیانوم چې دام زده شي. 9 میل په فاصله باندې د مدینه منورې نه د مکی مکرمه په طرف باندې یو ځای دی 9 میله. التا یو کویایو د اوبو د اغی کوی نوم حدیبیه بیری حدیبیه. نو چې کومه علاقه کې دغه کویای وو د هغې غونډې علاقې دپاره بیا دا نوم وګرځېد د مقام حدیبیه. دا مکې مکرمې او د مدینې منورې په منځ کې دا یو ځای دی. نو هغې غونډې علاقې ته حدیبیه وسم په همدغې نوم باندې همغه علاقه وسم موجود ده. دا کوم چې عرب دي یا تاریخ نه خبر خلک دي هغو کتلې ده هغوی تلي دي مقام حدیبیه. په دغه ځای کې د کافرانو د صحابو په منځ کې یو صلح شوې ده. هغې صلح ته ویل کېږي صلح حدیبیه. او دا چې دی کومه ورځ وه دا د شپږم کال د هجرت او دا کومه چې نن اوله ورځ د ذوالقاعده دا بالکل د ذوالقعدې اوله ورځ وه. همدغه اوله ورځ او شپږم کال د هجرت کله چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم روان شو په دغه قافله کې سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه، سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه، سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله عنه، سیدنا علی شیر خدا کرم الله وجهه المبارک رضی الله عنه او داسې جلیل القدر قدر لوی لوی صحابه کرام 1500 حضور صلی الله علیه و آله وسلم سره د احرام په حالت کې روان شو په سفر باندې. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په دې سفر کې ام سلمہ رضی الله عنها په ام المؤمنین